أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر سورة القدر مکی سورت دے پس د سورت عبسہ نازل شوه دے نزول کی 25 نمبر باندې دے الله فرمای خپل حقیقت تو ګورئ چې دا علاقه نه پیدا شوی لیکن د قرآن مجید د قدر د وجینا الله تعالی تاسو ته عظمت راکو یا ما قول ترغیب ال القرآن دې صورت کې عظمت د قرآن ذکر کړي داوود دې صورت الترغیب ال القرآن ترغیب ذکر کړي قرآن مجید طرف ته او عظمت د قرآن ذکر کړي قرآن مجید ډېر عظمت والا کتاب دی قرآن مجید چې په کومه شپه کې نازل شوی دی هغه شپې ته الله تعالی عزت ورکړلی عظمت ورکړلی نو په کومه سینه کې چې د الله تعالی کلام موجود وي هغه سینه به څومره د عظمت او د عزت والا وي انا انزلناه فی لیلة القدر یقینا نازل کړل دا قرآن مونږه په شپې د عزت کې قدر یا د تقدیر نه دی په معنی د اندازې باندې چې په دې شپه کې فیصلې کېږي اندازې کېږي د هر څه یا قدر په معنی د عظمت باندې چې دا عظمت والا شپه ده اما ادراک ما لیلة القدر استفهام د پاره د تشویق تا ته څه پته ده چې څه ده شپه د عظمت لیلة القدر شپه د عظمت خیر من الف شهر بهتر ده د زرو میاشتونه تنزل الملائکة والروح فیها راکوزیږي فرشتي او جبرئیل علیه السلام په دې کې باذن ربهم په حکم در خپل سره من کل امر یعنی علی کل امر په هر قسمه کار باندې هر قسم احکام کو لیکر هر قسم احکام هغه په دې شپه کې را نازلېږي سلام هي دا شپه د سلامتی والدا دا شپه د سلامتی والدا به سوال دا راځي چې دا شپه کم وخت پورې ده جواب حتی مطلع الفجر تر خطو تر سبا پوری دا نه چې یو ساعت ته یو لمحه ده نه بلکې تر سبا پوری دا شپه ده سورۃ البینہ مدنی سورت ته پس د سورۃ الطلاق نا نزول کې 100 نمبر باندې ربط اسمی یہی شب قدر ہے جس میں بینہ نازل ہوا دا شب قدر دے چې پدې کې الله بینہ نازل کړي وا ما قبل د قرآن ذکر شو دې صورت کې ذکر د منکرین قرآن دی ما قبل عظمت قرآن ذکر شو په دې صورت کې عظمت الرسالت نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت تذکرہ ده لم یکن الذین نوا کسان چې کفر کړو من اهل الكتاب ذلک کتابنا والمشرکین د مشرکیننا منفکین منکیدن کی حتی تاتیهم البینہ تر دې پورې چې راغله دوی ته بینہ ښکار دلیل نبی علیہ السلام دراتک نمخ کې د اهل کتابو نبی علیہ السلام صفات به بیانول او چې کله راغی انکار ته وکړو بینه نه څه مراد دی رسول الله عظیم شان رسول الله طرف د الله نام یتلو چلولی صحف مطهره صحیفه پاک صافی فی اپدی صحیفو کې کتب قیمه احکام دی مضبوط سورتونه دی غیر قابل النسخ چې هغه قبولیت د نسخ نه لري اما تفرق الذين اوتوا الكتاب اختلاف نو کړه کسانو چې ورکړې شی ورته کتاب مگر پس د دینا چراغ لدوی ته بینہ کار دلیل دوی ته راغی اما امروا الا ليعبدوا الله دوی ته حکم نو کړی شوی مگر دې چې عبادت کی دی یوازې د الله خالص کون کی خاص دی الله لپاره عبادت حنفا په سیال کی چې یکسو ولاړی په توحید ماتون کی شرک لرا ولاړی په دین قائم باندې مخړی ادیان باطلونه او یقیم الصلاة او پابندیو کی دی دمونس ویوت الزکاة ورکی زکاة وذالک دین القیمہ دا طریقہ دین القیمہ دین دے مضبوط ان الذین یکننا کسان چی کفر کرلے من اہل الكتاب دی اہل کتابنا والمشرکین و دا مشرکیننا فی نار جہنم اور دا جہنم کی با خالدین فی ہمیشہ بوسی کی دوی پدی کی ثمر دنیاوی اولئک هم شر البریہ دا کسان هم دوی دی بدتر د مخلوقاتنا ان الذين زیر یقینا کسان امنون چې مان راوړل او عمل الصالحات عمل کې نیک په طریقه د پیغمبر اولئک هم خیر البریه دا کسان
هم دوی چې دی خیر البریه په تمام مخلوق کې بهتر دي. جزاهم ثمره اخروی بدله د دوی ان ربهم پنځ درب د دوی جنات عدن باغات د همیشګری دي چې بهږي ولاندې داګې نه ولې همیشه به اوسېږي دوی په دې کې همیشه. رضی الله عنهم ورضوان راضي شوی دی الله تعالی د دوی نه ورضوان دوی راضي شوی دی الله تعالی نه. ذالک دا رضا او جنت د چا لپاره ده؟ لمن خشی رب لپاره د هر هغه چا چې هغه یریږي د رب الله. سورت الزلزال مدنی سورت ده پس د سورت النساء نه نزول کی 93 نمبر باندې ده. ربط اسمی داده احفظ یوم الزلزال نفوس العادیات من قرع القارعه التي آلهنا عنها التکاثر فی العصر. اگر بینہ کا انکار کرو گے کہ بینہ انکار کرو گے تو زلزلے کا دن قریب ہے. زلزلے روزن زیرہ اور قسمہ مصیبتوں نے بدبنی راشی ما قبل د جزا ذکر ہو دی صورت کے وقت د جزا ذکر کی چې د جزا وقت کم یو د قیامت ته. ما قبل مقاصد ثلاثه ذکر شو توحید رسالت صداقت الکتاب په دې صورت کې مقصد رابع ذکر ده یعنی بیان د قیامت. دعوت دې صورت اثبات د قیامت اور سره د احوال د قیامت نه. اذا زلزلت الارض زلزالها هر کله چې وجړه کول شي زمکا زلزالها په پوره جړه کول سره دا حالت د نفخ ثانیه ده. واخرجت الارض اثقالها راو بسی زمکا اثقالها بوجون خپل. وقال الانسان هو انسان مالا سشوی دې زمکی لرا یوم ایذن په دغه ورځ باندې تحدث بیانې بد زمکا اخبار احوال خپل. دا ولی بان ربک وعلا د دې وجنا چې ستاره رب دې ته حکم کړی وي. یوم ایذن کیفیت حشر په دغه ورځ باندې یصدر الناس واپس بش خلق اشتاتن ډلې ډلې موقف حساب ته ولی لیرو اعمالهم حکمت حشر پار د دې چې خو دې شي دوی ته اعمالم اعمال د دوی فمن يعمل تفصیل د جزا چا چې عمل کړی وي مثقال ذره په اندازې د یو ذره برابر خیر نیکی یره او بویني دی هغه لرا دې ثواب ورته ملاوي شي. فمن يعمل چا چې عمل کړی وي مثقال ذره په اندازې د یو ذره برابر شرن بد یره دی بویني هغه لرا که عمل کړی وي او که بد عمل کړی وي نو دیبا پل اعمال سره ملاقات کوي خپل عمل سره بده ملاقات کې او داغي بدله ورتا ملاويږي. دې پسې صورت ته سورۃ العادیات څه مطلب افسوس ہے افسوس ته تاسو زلزال واورید اطاعت به مونکو حال داده بے زبان سوري هغه د الله تعالی په اطاعت کې مصروف دي. سورۃ نزول کې 14 نمبر باندې دي پس د سورۃ العصر نازل شوه دي. په دې صورت کې انسان بیداری په یو مثال باندې مرض د انسان ذکر کی سبب د مرض علاج مرض ذکر کی چې انسان سوچو کساورو تو ګورا یو استه یو اخته مالک ورتا وبور کړی دی واخی ورته خودلی دی هغه دومره وفادار د خپل مالک چې په سخت جنگ کې په میدان جهاد کې او د دشمن په مقابله کې دندکی خپل جان پروا نه کوي. تعالی الله تعالی وجود را کړی دی رزق د الله کړی دی اور به هم ته الله تعالی اطاعت نه کوي. والعادیات ضبحا شاید تیاغا سنا چې منډي وهون کې دي زبان په منډو وهلو سره شاید دی هغه اسنا چې منډي وهون کې دي زبات زبان نکال کر زبحن کله چې اس منډ وهي د منډ په وخت کې د دې سینې له یو خاص आवाज راوځي زبح هغه ته ویل کېږي. والعادیات ضبحا فالموریات قدها پس او باسون کې دي ور لرا قدها نو پخپی وهلو سرا د تمره تیز روان وی اسو کله چې دا یو ځل د خبره پری دي نو د اغه نه د ور هغه بسر کې راټو پهین. فالموغیرات صبح پس داخلي دن کې دي حمله کون کې دي سبان په وخت د سبا کې فاثر نبیه پس راوچتی په دې سرا نقن گرد و غبار کله چې د خپوهي نو پای سرا گرد و غبار راوچتی وسط نبی جما پس داخلي دن کې دي به په دې سرا جمعان په جماعتونو په لشکرو دو دشمنانو کې اشاره دی خبره تا انسانا تا کې بیداری پیدا نشو یو بے زبان ساورې هغه خپل مالک دومره تابعدار دی او ته الله تعالی تابع نشوي. ان الانسان بیان د مرض اور علاج د مرض اور سبب د مرض ان الانسان یقینا انسان فلدرب خامخانه شکر دی وانه على ذلك لشهید
یقینا دې په دې باندې خامخا گواه دی مطلع دی وانه لحب الخير یقینا د وجد محبت د مال لا وانه لحب الخير یقینا د لحب الخير د مال د محبت سره مال سره مینه ده لشدید ډیره سخت ده افلا يعلم علاج د مرض اې دې نه ګوري اذا بوسرا اې دې نه پويږي اذا بوسرا ما فی القبور هر کله چې پور تکړې شي هغه سو فی القبور چې په قبرونو کې دي وحصل ما فی الصدور او قرب کړې شي هغه سو چې په سینو کې دي ان ربهم یقینا رب د دوی بهم په دوی باندې یوم ازن په دغه ورځ باندې لخبیر پورا خبر لرونکي ده بسم الله الرحمن الرحیم القارعه بعد القریش پس د سورۃ القریش نازل شوی دی نزول کی 30 نمبر باندې دی الله فرمایي چې د عادیاتنا سبق والے کوانه غستو قارعه ډیر نږدې ده ټنګون کورز نږدې ده دعوت سورۃ تخویف برائے ظالمین و مشرکین القارعه تو ټنګون کورز دلوں کو ہلانے والی دن القارعه قیامت یوم د قارعه قارعه ورته ځکوي چې دا زړه وټنګي مل قارعه صدا ټنګون کورز تا ته سپته دا چې صدا ټنګون کورز یوم تشرید قارعی پدا ورځ باندې شیبه خلق الفراش المبسوس پساند پتنګانو المبسوس خرورو وتكون الجبال او شیبه غرونه کالعهن المنفوش پشاند رنگینی وړی المنفوس چې ډنډ شوی وي فاما من ثقلت بار الله سو چې درنه شو تل د اعمال دغه هو فی عیشة الراضیه دی بوی په ژوند پسندیده او خوشاله کې واما من خفت بار الله سو چې سپک شو تل د اعمال دغه فامه هاویه پس د ټکانه به هاویه وي اما دراکا تتصفت دا ما هي کیسه دا هاویه نار حامیه گرم دی دا اور گرم اور دی دا اور د جهنم سورۃ التکاثر مکی سورت دے پس د سورۃ الکوثر نا نزول کی 16 نمبر پر دے قارعہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں قارعین پکار دے چھ دی عبرت حاصل کڑے ہوئے حال دے دے دی تکاثر دی غم کے لیے دی چ مال وزما سنگا زیاتی گی مال وزما سنگا زیاتی گی مخ کی ویلو فامه هاویہ د ټکانا هاویہ دا اس پدی صورت کی ہوئی الہاکم التکاثر غافل کو تاسو لرا التکاثر زیات والی دمال دعوت دی صورت تزہید من الدنیا ترغیب الاخرت دنیا نہ بے رغبتیوں کے آخرت طرف توجہ کے الہاکم التکاثر شکوا الہاکم غافل کرتا سلرا التکاثر زیات والی دمال زیات والی دمال اور بے پمال بانی فخر کول حتی زرتم المقابر تردے پوری چ ورسیدے تاسو قبرونو تا قبر تو رسیدے لیکن دمال اگمینا داغي محبت سره زړه نه ونوته یا تر دې پورې چې تاسو زیارت کو د قبرونو مشرکین دوړلیو او فخر کول په یو بل په مال او دولت باندې به په مړو باندې فخر شروع کو یو وی چې زمونږه دومره کسان وجل شوی دي بل وی چې زمونږه دومره کسان په جنگ کې وجل شوی دي او لاړ قبرونو کې داغي ګنتی وکړه الله فرمایي تر دې پورې چې تاسو د قبرونو زیارت کو یا تر دې پورې چې تاسو ورسیدې قبرونو ته به هم د زړه مال محبت لا نړو کلا هرگز دا سينو پکار سوف تعلمون زرد تاسو په پوښې مرته هي چمړه شي پته ورته ولګي ثم به کلا یقینا سوف تعلمون زرد چې تاسو په پوښې قبر سے اٹھتے ہی چې په قبر نه پاسې دی به بدرته پته ولګي کلا یقینا لو تعلمون کچرته تاسو پوښې وای علم الیقین په علم یقین سرا نو دای مال زیادت او تاسو غافل کړي نه وای د آخرت نام لترون الجحیم خامخ او وینه تاسو جهنم لرام ثم لترون ای وخامخ د جهنم لرو وینه هل عین الیقین پسترګو د یقین سلام ثم لتسالون ای وخامخ تاسو نه تاسو کړی شي یوم ازین په دغه ورځ باندې ان النعیم د نعمتونو مبارکیم سورۃ العصر مکی سورۃ ده بعد الانشراح پس د سورۃ انشراح نازل شوه ده ابھی عصر زمانہ قریب ہے د عصر زمانہ نږدې ده چې نقصان اوچتون کې با پدې کې نقصان اوچت کې لکه څنګه چې هم مزوالو نقصان اوچت کړو په سورۃ العصر کې انسان د کامیابی د پاره اصول ذکر کیږي یو اصل الا الذين امنوا دویم وعملوا الصالحات دریم وتواصوا بالحق سلورم وتواصوا بالصبر دا داسې اصول دي چې بعض ایمونه نقل دي کچرته الله صرف دغه یو سورۃ العصر نازل کړي وي نو دا هم د انسان د نجات لپاره کافی والعصر شاهد د زمانہ یقینا انسان خامخا پتاوان کې ده
अल इंसान अलिफ लाम इस्तिगराक के दे तमाम इंसानियत पतावान की दी इल्लल लदीना सिवा ददा का कसानो जिचा की दा सिफात मौजूद हुई उसूल अरबा मगरा कसान चीमान रावले वामिलुस सालिहाति अमल के नेक पतरिका पैगंबर व तवासो बिल हक के यो बलत हुक्म के यो बलत वसीयत के यो बलत ताकीद के बिल हक के हक सरा ऐ बि तौहीदी प तौहीद सरा व तवासो यो बलता वसीयत के बिसबर प सबर सराम पदे ला रखी तावनी मुश्किल रात लो परेशानी रातला सबर बकायम सूरत अल हुमज़ा बाद अल क़ियामत सूरतुल क़ियामत बाद नाजिल शवे नुज़ूल की 32 नंबर बांधे दे माक़बल द कामयाबी उसूल जिक्र करो दरीज़िन द नाकामी उसूल जिक्र कीगी और नमूनी द बातिल परस्तु जिक्र कीगी सूरतुल हुमज़ा की यो नमूना द बातिल परस्तु जिक्र कीगी जिदी हक परस्तु खिलाफ खबरी की ऐबुन लटी दागी औदारंगी इशारे वर्तकी द्वेमाना कादा बातिल परस्तो पर सूरतुल फील की जिक्र शी जदीद अल्लाह ताला कुरुन रवानी कुरुन अड़ंगई द्रेमाना कादा बातिल परस्तो दा जिक्र की गई पर सूरतुल कुरैश की जदी पजड़ के माल सरा मिना मोहब्बत डेर दे माल सरा मिना मोहब्बत डेर दे और बला वजह दा बातिल परस्तो जिक्र की गई पर सूरतुल माऊन की जदी यतीम तटेली वर कही और माल सरा मिना मोहब्बत साथी यतीम ता खुराक नवर कही वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ाम हलाकत ते लिकुल्लि हुमज़ाम द पार दो हर ऐब लटउन की हुमज़ा ची स्ता नशात स्ता ऐब लटई लुमज़ाम और धार अगर कस द पारा ची अगर इशारे के उनकी भी लमज न दे लमज देते हुई जितना मखा मखो यो कस इशारे के तान पी गई इमाम अबू बकर अर्राज़ी जिक्र की मल फर्क बैनल हुमज़ा वल लुमज़ा ये दौड़ पे मैं के फर्क सरे कुल्ला क़ील इन्नहुमा बिमाना वाहिदिन योदार चिदी दौड़ यो माना दा हुमज़ा और लुमज़ा द्वाड़ पर माना दा ऐब लटो उनकी ला फ़र्क बैनहुमा ये द्वाड़ पर में किस फ़र्क निश्ते हुए इन्नमस्सानी ताकीद लिल अव्वल और लुमज़ा दा हुमज़ी दा पारा ताकीद दे वक़ील इन्नहुमा मुख्तलिफ़ान बाज़ हुई दी द्वाड़ मानी जुदा जुदा दी फ़क़ील अल हुमज़ा हुमज़ा न मरा सोकते अल मुग़ताब जिसोक गैब गीबत की दे मुसलमानानो पशपुस यानी पशा बांधे गिबत की और लुमज़ा चाहते हुई अलायाब चिबल बांधे ऐब लगा उनकी हुई और बाज हुई अल हुमज़ा अलायाब फिल वजही हुमज़ा देते हुई चिमख आमख पे सुड़ी बांधे ऐब लगे वल लुमज़ा फिल कफ़ाम और लुमज़ा चाहते हुई चाहो शातिना खल्क बांधे ऐब लगे और बाज हुई अल हुमज़ा अत्ताआन फिन नास हुमज़ा हुई खल्क बांधे तिरास के उनकी वल लुमज़ा लुमज़ा सते हुए लिखी अत्ताआन फी अंसाबिन नास दखल को पन सबुल वाने ऐब लगे जो फलानी ने सब डेर खरे और फलानी ने सब खाने दे बाज वे अल हुमज़ा चिदे यकून बिल आइन दा पस्तर को सरवी और लुमज़ा लमस चिदे बिल लिसान दा इशारे सरवी और बाज वे ददी बरअकस ददी वारे की तकरीबन शपक अक़वाल को यो कुल्ला रे वैलुन हलाकत लिकुल्लि हुमज़ा पार दा हर ऐब लटो उनकी लुमज़ा इशारे को उनकी चिकल मोमिनान बेउली दो इशारे बे कुली रुज़ी पुंदे बे वाले अल्लज़ी जमा माल वअद्ददा तो पदे किदा नमूना दा चुदी दा बातिल परस सड़े दे दा मुसलमान खिलाफ दा हक परस खिलाफ हो किस्मा किस्मा इशारे वर्तके इबुन पे लगई दा कस्ते जमा कर ले दा माल वअद्ददा और शुमेरी दिलरा यहसब गुमान के दे अन्न माल वअखलदा चिदा दा माल बदलरा हमेशा साथी कल हरगिज़ दा सिनदा लयुम बजन्न फिल हुतमा खामखा गुजार बकरी शिदे फिल हुतमा पसख मुकाम की हुतमा दा सिवोर चिदे ब टुकड़ी टुकड़ी की अमादरा कमल हुतमा ता तसपतदा सदा हुतमा नारुल्लाह अलमुक़दा दाऊर दा अल्लाह दे बलकड़े शवे अल्लती तत्तलि अल अफिदा आगा ची फौरन खीजी ब जड़ तरफ ता दाऊर असर प ज़ाहिर बांधी हुई अवल जड़ बांधी असर न कई लेकिन द जहन्नम वोर दा सिरे चिदा ब फौरन प जड़ बांधी असर कई इन्ना अलैहिम मुक़सदा यकीनन दा वाउरबा दी बांधी बनकड़ेशी पसलूर तरफुन के दुमरा गट वूर भाई फी आमदी मुमद्ददा पस्तनो बुलंद बुलंद की भाई तबे चरतदा उगदी उगदी स्तनी दी दुमरा दा आगे बा लेले शुगली भी सूरत अल फील दा मक्की सूरत दे पस द सूरतुल काफिरून नाजिल शवे दे नुज़ूल की 19 नंबर बांधे दे पदे के बातिल परस्तो बला नमूने जिक्र कई कि अल्लाह ताला कुरुन दा बड़ंग गई अल्लाह कुरुन बरवानी और अबरहा अगर कसु चाहो अल्लाह ताला द कोर दरवाना बोले द पर रागले अल्लाह ताला अगर हलाक को अलम तराए तागोर न देखड़ कैफ बाल रब्बुका सरंगी कार को रब्स्ता
بیاصحاب الفیل هتیانو والا سره چې دا سپر طاقت هغه وخت کې الم یجعل کیدهم اینو ګرځول الله تعالی تدبیر د دې فی تذلیل په بیکارۍ کې بیکار شو به اثر شو وارسل علیهم کیفیت راولګل الله تعالی په دی باندې تویرن مارغان ابابیل ډلې ډلې ترمیهم چې وشتلی په دی باندې به حجارت کانی من سجید د ټیکرینا چې په ور باندې پاخ شو او په هغه کانو باندې به دی وشتل فجعلهم پس وی ګرځول دی لرام کعصف مأکول پشان د بوسو خړو چې بس او خړل شي سوي غشین وی کنه ریزه ریزه الله تعالی دوی او ګرځولو سورۃ القریش مکی سورۃ د نزول کې 29 نمبر باندې بعد 3 پس د سورۃ 3 نازل شوه ده رب داده فعمل همزه واصحاب الفيل وقريش الذين يمنعون الماعون والكوثر اولئك هم الكافرون دا کسان هم دوی کافران چې چا کې دا صفات وي دوی د مال سره ډیر مینه ساتي محبت ساتي لإلاف قریش دینه مخ کې فعل محذوف ته متعلق محذوف ته انظروا الى محبت قریش وګورئ محبت د قریش ته الاف محبت د دوی رحلت الشتاء د سفر د یخنۍ سره والصيف او د سفر د ګرمۍ سره ده رحلت الشتاء چې کله یخنی بوا دوی براغلو یمن ته براغلو او چې کله ګرمي بوا نو په ګرمۍ کې به شام تراغلو د کمزې موسم په ګرمۍ کې به هغه زیات تلو چې کمزې کې به یخو په یخنۍ کې به هغه زیات ته کمزې کې چې ګرمایش پو نو دوی به دغه موسمونو پسې ګرځیدل او تجارت به کول مال سره دومره مینوا مال سره دومره محبتو الله فرمایي فلیعبدوا رب هذا البيت کار دې چې عبادت کوي دوی رب هذا البيت رب دې کور الذي اطعمهم اغذات چې خوراک ورکړل دوی ته من جوعن دلوګینا او امنوا من خوف او امن ورکړل دوی ته من خوف اندیرنا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الماعون مکی سورۃ ته نزول کې 17 نمبر باندې ده بعد التکاثر دې سورۃ کې بل نمونه د باطل پرستو ذکر کوي چې دوی یتیم ته ټیلې ور کوي ارایت الذی تغور نه ریکارډ الذی کس طرف ته یکذب چې تکذیب کوي بالدین دروازه د بدله فذلک الذی دادا کس چې ټیلې ور کوي یتیم ته ولا یحز او ترغیب نور کوي خلق تعالی طعام المسکین په خوراک د مسکین باندې فویل فسلاکت ته د سیمن گزارو د پارام امن گزار چې خپل منځونو نه ساون به خبر دي الذين هم يراؤون دا کسان دي چې دی خلق ته ځان خي او يمنعون الماعون او منکي معمولی سيزونه عام د استعمال سيزونه هغه منکي یا ماعون مراد بعض مفسرین ذکر کوي زکات ته زکات دوی نه ور کوي زکات ته معمولی زکوي چې هغه 40 وي سره سره ختم روپۍ دا بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر سورۃ الکوثر دا نزول کې 15 نمبر باندې ده پس د سورۃ العادیات نه نازل شوه دی په دې سورۃ کې مقام د پیغمبر ذکر کوي دارنګي پروګرام د پیغمبر انجام دشمنان پیغمبر او فضائل د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کوي یو ذکر کوي مقام محمد نبی صلی الله علیه وسلم مقام او دې صورت کې وی دو سيزونه مال راکا دوبتا راکا عبادتي بدني مال او کا فصل لربک عبادتي مال او کا ونهر قرباني کوا دو سيزونه بتا الله کم یو سيز ان اتینا کل کوثر خیر کثیر بدل راکا اور په آخرت کې بدلا کوثر راکا دیم نعمت ان شانک هو الابتر ستا دشمن با هلاک شي بنام و نشان بشي ان اعطینا کل کوثر یقینا مونږه راکړل تعالی را کوثر کوثر نه مراد یا خیر کثیر دی چې دا په دنیا کې قرآن مجید دی یا د کوثر نه مراد حصي کوثر دی چې الله و نبی صلی الله علیه وسلم ته دا حوض کوثر ورکي او د دې اوبو دا به د شهید نه خوږي وي دارنګي د دې اوبو دا به د پيون ډیر سپینی وي او دومره لوخي به وي که عدد نجوم السما لکه د اسمان ستوري چې دي او چا چې یو ځل دا وبوس کلی به بده تر ورځ د قیامت پورې به بده جنت ته داخلي دو پورې د باندې تندرانشي جنت ته داخليږي ان اعطینا کل کوثر یقینا را کړل مونږ تعالی را خیر کثیر دنیا کې کوثر قران دی اخرت کې کوثر دغه نهر دی فصلی لربک ونهار پروګرام محمد پس منځ کوا خاص د پاره در خپل ونهر قربانی کوا ان شانک هو الابتر دشمنان محمد یقینا دشمن ستا هو الابتر هم دغه د بینمو نشاد د نمو نشان بنوي بسم الله الرحمن الرحیم
सूरत काफिरून دا په نزول کې 16 نمبر باندې دی. بعد الماعون پس د سورۃ الماعون نا نازل شوی دی. په دې سورۃ کې د دې ځنا الله تعالی فرمایي چې تاسو کافر سره مقاطعه او کوي بایکاټ کوي چې کافر سره تاسو بایکاټ کو مقاطعه وکړه الله بس تاسو مدد وکړي. نمونه نصرت ګورئ سورۃ اللهب الله تعالی ابو لهب څنګه تباہ کو. قولوا پیغمبر یا ایو الکافرون اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نکوم فلال دا غچا چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم تاسو عبادت کوونکې فلال ما دا هغه اکیلا معبود عبادت چې زه عبادت کوم ولا انا عابد نظم عبادت کوونکې مستقبل کوم ما عبدتم دا معبودانو چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم تاسو عبادت کوونکې ما دا هغه معبود عبادت چې زه عبادت کوم آینده اور مستقبل کې لکم دینکم ولی دین تاسو د پاره بدله د دین تاسو د ولی دین ما د پاره بدله د دین زما د سورۃ النصر نزول کې 114 نمبر باندې ده. پس د سورۃ التوبه نه نازل شوی دی. په دې کې الله تعالی دا ذکر کوي چې چرته تاسو د کفارو نه بایکاټ کو الله تعالی بس تاسو مدد وکي. اذا جاء نصر الله والفتح هر کله چې راشي مدد د الله تعالی والفتح اور غلبا ورأيت الناس ویني بتخلق لرام داخلي وا دین د الله کې ډلې ډلې فسبح بحمد ربک پس پاکي بیانوا پس ته در خپل سلام واستغفره بخنه غواړه د الله تعالی نه خلاف اولا کارون د پاره انه کان توابا یقینا د الله تعالی رجوع کوونکې ده توبه قبلونکې ده. نصرت د نمونه د نصرت ګوره نصرت الله بولای چې الله بس تاسو مدد وکي. نزول کې 6 نمبر باندې ده. بعد الفاتحه پس د سورۃ الفاتحه نه نازل شوی دی. تبت یدا ابي لهب وتب هلاك تشي یدا ابي لهب دواړه لاسونه د ابو لهب وتب اور هلاك شو دی په علم د الله تعالی کې. نبی علیہ السلام ته ویلو تبت لك یا محمد هلاك شي اے محمد علی هذا جماعتنا ایت موږ د دې کار د لپاره جمع کړو. الله تعالی فرمایي چې دې هلاك شوی دی نبی صلی الله علیه و آله وسلم هلاك نه دی. وس دلته الله تعالی د کنیت ذکر کو اسم ذکر نه کو موجود ده چې نوم ذکر کول پځې باندې صفت ذکر کول په دغه اکرام احترام دی. دلته الله تعالی د نوم ذکر نه کو نو د دې ډیر وجې دی. یو وجه ده انه يجوز انه لم يعرف له اسم ولم يشتهر الا بكنيته. بعض د په سړی په نوم مشهور نه بلکې په کنیت باندې مشهور نو د دې وجې نه د کنیت ابو لهب د دې وجې نه دای ذکر کو لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره هغه ډیر خلکو ته نه معلوم بلکې هغه په کنیت باندې مشهور دی. نو د هم په دې کنیت باندې مشهور د دې وجې نه دلته ابو لهب ذکر شو د وجې د زیادت د تشهیر نه ځکه په دې نوم سره ده ډیر مشهور. د موجوده ده چې بعض علما ذکر کوي چې انه کان اسم عبد العزى چې د نوم عبد العزى عبد العزى معنا د عزى بندو وهو كان عبد الله لا عبد العزى حال دار د خدای الله بندو عبد العزى نو نو الله د نوم ذکر کړي وي دا به خلاف واقع او دې کې با د شرک یو قسم تایید د دې وجنه الله تعالی د نوم ذکر نه کوم. بعض علما ذکر کوي انه ذکروا بکنیته الله د کنیت ذکر کو لموافقت حاله لکنیته ذکر د حال موافق د کنیت سره ولې ابو لهب د شغلو پلار شغلا د ور شغلی ته ویل کیږي نو د ته دا ولوي فانما سيروا الى النار د تل دی ور طرف ته ذات الله چې هغه د شغلو والده نو د کنیت ذکر کو اشاره دی خبره تام چې د جهنم ته داخلي دن کې ده. دا نبی علیہ السلام خپل تر نبی علیہ السلام خپل تراو اور الله په داسې مرض باندې مبتلا کو چې یو کند ته زامن غزار کو بوی به ته خلق به ورته نږدې نتلو. تبت یدا ابي لهب وتب الله فرمای هلاك دشي دواړه لاسونه د ابو لهب وتب هلاك شو دې په علم د الله کې. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندار ام جمیل وا هغه به نبی صلی الله علیه وسلم د پاره غنه پلاره کې غرزولي د نبی علیہ السلام خلاف به کول الله تعالی هغه مړکړه مردار کړ. الله تعالی تلیوا یو ګېډه راغسته او شاته داغه رسي هغه مړی ته د دې اون خطل مړ شو مردار شو. د نبی علیہ السلام خپل ترو هغه ته داغه شجره نسب هیڅ پیدا ورنکړه شجره نسب الف پیدا ورکړي چې ستا عمل هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق وي. ما اغنا عنه مال وما ولد ما اغنا عنه فیدا ورنکړه ته مال د لوی مالدار اما کسب
هغه چې د کړیو هغه اعمال چې د کړیو هغه پیسې چې د ګټلې وي هغه ته هیڅ فایده ورنکړه. سیسلا نارن زرد داخل بشي دی ورته ذات لاب چې خاوند شغلو دی خاوند شغلو دی. بس ګورا خپل تر نبی صلی الله علیه وسلم اور هیڅ فایده ورنکړه تا نبی صلی الله علیه وسلم. دیو جن یو سالک وی آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب. نبی علیہ السلام آل کم یو دے نبی علیہ السلام تابعدار دے کاغه سودانیان دي کاغه عربیان دي کاغه عجمیان دي. لو کان آل قرابتهم کله نبی علیہ السلام آل صرف هغه وی کم چې د نبی علیہ السلام رشتہ داران وی فلیصلی علی الطاغی ابي لهب هغه باب الحب نیم درو شریف بیا هغه خلوی آل رسول. نو آل رسول کېدل غټه خبره ده. سادات قبیله سره تعلق ساتي دا د شرف خبره ده لیکن عمل به هم تر نبی صلی الله علیه و آله وسلم مطابق ګرځي. وامراته حمالة الحطب وامراته خزرد ام جمیل حمالة الحطب اوچتون کی وا الحطب لرګول رام دې کې داغي خصاصت طرف ته اشاره ده. فی جیدها حبل من مسد پسړ ته دې کې حبل رسیوا من مسد د پوستکو د هډوکو د کجورینا من مسد د پوستکو د کجورینا جوړ شوی وا اور هغه د مړی ته اون خطره امړ شو مردار شو. سورۃ الاخلاص سورۃ الاخلاص نزول کی 22 نمبر باندې ده نزول کی 22 نمبر باندې ده اور پس د سورۃ الناس نه نازل شوی ده. اصل مسئله هغه کوم یو ده چې داګه د وجنه بایکاټ کیږي داګه د وجنه ضرور نه جدا شو تر ضرور نه جدا شو. هغه مسأله توحید ده. خطیب شربینی ذکر کوي چې د دې سورۃ ډیر نمونه دي. التفرید ورتم وای التجرید ورتم وای التوحید ورتم وای الاخلاص ورتم وای النجات الولایه النسبت المعرفت مقشقش ورتم وای المعوذہ الصمد ورتم وای الاساس ورتم وای. په دې صورت کې صرف مسأله توحید ذکر ده. مشرکین ویلو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله خپل نسب بیان کا. الله د آیتونه راولېګل یا رسول الله تو الله ته چې الله خپل نسب بیان کی. الله دا صورت راولې قل یا پیغمبر هو الله واحد دا الله تعالی کی ذات ته الله الصمد الله به حاجت ذات ته سمجھ چاته وي الذي يسمد الیه فی الحوائج چې ضرورت کې انسان هغه طرف تخله چنګي. لم یلد الله نسوک زیګول ده نه الله تعالی اولاد شته ولم یولد نزیګول شوی ده نه الله تعالی پلار شته ولم یکن له کفوا احد اشتری الله تعالی لرام کفوا سوک مقابل سوک هم صفت اذن حس یو تنام. کله کله انسان مجبور کیږي د چانه د خپل پلار نه مجبور کیږي اور کله کله د بچو د محبت د وجه مجبور کیږي کله کله د مد مقابل نه مجبور کیږي او خبره حقیقت وکي. د الله تعالی نه پلار شته نه الله تعالی اولاد شته نه الله تعالی مد مقابل شته. سورۃ الفلق دینه بعد ده اور سورۃ الناس د دوړو سوراتونو ته معوذتین وي یعنی هغه سوراتونه چې پاغي سره انسان پناه غواړي. په سورۃ الفلق کې استعاذہ د مضرات جسمانیونه ده ساجسم د تکلیف ملاويږي سورۃ الفلق للا. په سورۃ الناس کې استعاذہ د مضرات روحانیونه ده ستارو ته تکلیف ملاويږي نو به سورۃ الناس للا. سورۃ الناس للا ځکه ونه د دې حفاظت هم پکار دی او په ونه کې چې کومه میوه ده داغه حفاظت هم پکار دی. مسله توحید مخ کې ذکر وا نو دا مسله توحید دا ډیره اهم مسله ده دا عظیمه خزانه ده. کله چې خزانه لوی وي داغي دشمنان هم ډیر وي نو د دې حفاظت لازمی دی او ضروری دی. نو په سورۃ الفلق کې د دې جسم د حفاظت تذکرہ ده او په سورۃ الناس کې د روح د حفاظت تذکرہ ده. یا مخ کې ویلو والله واحد الله الصمد لم یلد ولم یولد. نو دغه ذات چې د دې صفات والده هغه ذات په پناه کې راځه. قل اعوذ برب الفلق دې کې استعاذہ د مضرات جسمانیو ده. یو د مستعیذ څوک دی نبی صلی الله علیه وسلم اور هر مسلمان چې هغه پناه غواړي 50 سره غواړي مستعاذ به څوک دی الله تعالی د الله په پناه کې برازي. دا نه چې سړی یو کندې تلاړ شي یو شړزه تلاړ شي التسوی پیریانو مماګانو زستا په پناه کې راغله نه مستعاذ به الله سره پناه غواړي. مستعاذ من داسې شه ده تمام شروعونه الله پیدا کړی دي. یا الله تعالی زدين استا په پناه کې راځم. قولو پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الفلق پرب د سبا سلام. الفلق فلق ستوي شلون کې ذات کار کون کې ذات
الله تعالی شپه وشلی داغې نه ورځ پیدا شي، ځمکه الله تعالی وشلی داغې نه دانې زرغونې شي، وریځ الله تعالی وشلی داغې نه باران را روان شي. برب الفلق پناه غواړم زه برب الفلق په رب د سبا سره، په رب د شلونکي سره. او فلق به په دوه قسمه دی، یو د حسي فلق، حسي تر باندې یو شی شلول، او دویم د معنوي فلق دا دی الله زموږ سینه دا کولاوه کې خپل دین طرف ته چې ستا دین په دې کې داخل شي، روحانیت په دې کې داخل شي. قل اے پیغمبره پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا سره، من شر ما خلق. دلته د مستعاذ به د الله یو صفت ذکر شو چې فلق ته مستعاذ من د کم شي نه پناه کې راځم، من شر ما خلق د شر د اسنه چې الله پیدا کړی دي. دې کې تمام شرور راغلو، تمام شرور، کاغه د شپې شرونه وي، کاغه د ورځ شرونه وي، کاغه د شیطانانو د شر وي، کاغه د انسانانو شر وي، کاغه بخل وي، کاغه حرص وي، کاغه کبر وي، دا تمام شرور پکې راغلو د شر د اسنه چې الله پیدا کړی دي. به چند شیزونه ذکر کړي، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دا درې مستعاذ منو ذکر کړي دي، د تخصیص بعد التعمیم وي، چونکه د دې شرونه زیات دي، د دې وجه نه دا خصوصي تور باندې ذکر کړي چې د دې نه ځان محفوظ ساته. من شر غاسق د شر د تیارې نام اذا وقب هر کله چې خورشي، ومن شر النفاثات زګه تیار کې چې کله تیار شي څومره شریر خلق ته هغه بهر توزی. ومن شر النفاثات او د شر د پوکونکو نافلو قد پغټو کې. ومن شر حاسد د شر د حسد کوونکو نام اذا حسد هر کله چې حسد ظاهر کی. یا الله تعالی د دې تمام سيزونو ناستا په پناه کې راځم. یا الله تعالی تانا دا مدد غواړم چې زه د دې د شرونو نه محفوظ پاتې شم. سورۃ الناس، سورۃ الناس نزول کی 21 نمبر باندې دی، نزول کی 21 نمبر باندې دی. په دې صورت کې استعاذہ ذکر کړي د مضرات روحانیونه. پس د سورۃ الفلق نه دا سورۃ نازل شوه ده. قل اعوذ برب الناس، ګوره مخکې مستعاذ به د الله تعالی په ذات سره به پناه کې راځي، داږي یو صفت ذکر شو الفلق. او دلته د مستعاذ به د الله تعالی درې صفات ذکر کیږي، یو برب الناس، دویم ملک الناس، دریم الہ الناس. دا ولی زکا حفاظت د روح دا اولاد د حفاظت د جسم نه، دا عقیده حفاظت دا ډیر ضروری دی. د جان د حفاظت نه خو د جان حفاظت هم پکار دی چې ونه نه میوه به ته د کم ځای نه وخوري، نو چې ستا جسم نه وي ته به عمل پس باندې وکړي، عبادت پس باندې وکړي. نو دا دواړه صورتونه لولا چې ستا د روح حفاظت هم وشي او ستا د جسم حفاظت هم وشي. قل اعوذ برب الناس، وی پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو سره، ملک الناس چې بادشاہ د خلکو دی، الہ الناس حاجت روا د خلکو دی. نو درې ځله ناس 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 دا ذکر. یو وجه خدا دا چې دا پورا قرآن مجید په څلورو حصو باندې تقسیموم. یو حصہ کې بیان د سو خالق لكل شيء هو الله، پیدا کوونکی د هر څه یوازې الله دی. دا مضمون شروع تر سورۃ انعام پورې، دویمه حصہ انعام نه کاف پورې، په دې کې مضمون او تربیت کوونکی د هر څه یوازې الله دی. او دریمه حصہ کاف نوالا، سورۃ کاف نوالا تر سورۃ سبا پورې، په دې کې دا مضمون چې مبارک فی کل شیء هو الله، برکت اچونکی یوازې الله دی. اور آخری حصہ په دې کې اثبات د توحید او نفی د شفاعت قاری. نو ځکه د دې وجه نه د درې صفات ذکر کړي، خالقیت ذکر نه کو ځکه اوس مشهور د الله تعالی دی، هر سړی ته پته چې خالق الله دی. نو برب الناس تربیت کوونکی الله دی، ملک الناس اور بادشاہ الله تعالی دی، برکت چونکي الله دی، الہ الناس حاجت روا یوازې الله دی. په تخت شاهي باندې الله په خپل متمکن دی، خپل اختیارات چاته نه دی حواله کړ. یا علما ذکر کوي چې د انسانانو درې حالت وي، یو حالت هغه د ډوکوالي وي، دویم حالت هغه د ځواني وي، او دریم حالت هغه د بوډاوالي وي. برب الناس کې اشاره ده انسان استا تربیت کوونکی الله دی، کما شومه تا الله تعالی غټي. مالک الناس کله چې انسان ځوان وي ټول طاقت پسینه کې وي، دوی زمانہ خو غټ ځوان نشته، الله فرمایي ملک الناس ز بادشاہ د تمام خلق امام. او چې کله بوډا شي به د کار نه وي، الله فرمایي الہ الناس ته کمزور ہے، الله تعالی ستا حاجت روا ده، ستا تکلیفونه به الله لري کوي. او یا پیغمبره پناه واړم برب الناس پر رب د خلق سره چې بادشاہ د خلق دی، الہ الناس حاجت روا د خلق دی. مستعاذ منه شره من شر الوسواس، د شر د وسوسه چونکو نام. الوسواس
دا اسمی مصدر ده او د بطور د مبالغه دا ذکر دی چې ډیر وسوسه اچون کې دی. یو صفت الوسواس، دویم الخناس پټیدون کې دی چې کله د الله ذکر کیږي شیطان تختی منډه وي. الذي يوسوس في صدور الناس، اج وسوسه اچي پسینو د خلقو کې. دا وسواس څوک ته؟ دوه قسمه خلق دي، من الجنه والناس، د پیریانو د انسانانو نام او به پیره مقدم کو ځکه د پسرکشي کې ډیر دی د انسانانو نه. هي الله تعالی زستا په پناه کې راځب د دې د وسوسو نام کاغه پیریان دي والناس کاغه خلق دي. نو قران مجید دې پوری بحمد الله تعالی مکمل شو. لیکن حدیث پاک کې راځي د ټول بهتر حالت د چا ده چې هغه حال مرتحل والي وي. یعنی دا نه چې قران ختم کو بس به قران مجید بس ته چټي ده، نه نه، بلکې هغه همیشه د قران مجید تلاوت او قران مجید د زده کړې کوشش کوي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې عام رحم کوونکی دی خاص رحم کوونکی دی. الحمدلله رب العالمین، تمام تعریفونه د خدای توب خاص الله لره دي چې پالون کې د مخلوقات دی. الرحمن عام رحم کوونکی دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، بادشاہ د ورځې د بدلې دی. ایاک نعبد، یا الله مونږ خاص تا بندګي کوو. و ایاک نستعین، او خاص د تا نه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، کلک مونږه پنې غلار باندې، صراط الذین پلار دا کسانو باندې انعمت علیهم چې تا انعام کړل پاوی باندې، غیر المغضوب علیهم غضب نه کړی شی پاوی باندې، وللضالین ندی گمراه. الله دا دعا زمون قبول کړي. الف لام میم، الله پویږي په معنی د دې حروف باندې. ذالک الکتاب، دا پوره کتاب دی، لا ریب فی، نشته پدې کې شک. هدل للمتقین، هدایت ته د پاره د پرهیزګارانو. الذین، پرهیزګاران هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په پټو سيزونو باندې، ويقيمون الصلاة پابندي کې دوی د منځ، مما رزقناهم دا غمال نه چې موږ دوی ته ورکړي دي، ينفقون دوی خرج کوي. والذین یؤمنون دا کسان چې ایمان راوړي بما پاک کتاب باندې انزل الیک چې نازل کړي شوی تا طرف ته، پاک کتابونو باندې چې نازل کړي شوی مخکستانه. او الاخرت هم یوقنون، پرز د اخرت باندې هم دوی د یقین ساتونکي. اولئک دا کسان علی هدن، په هدایت باندې دي، من ربهم له طرف در خپل نام. اولئک هم المفلحون، او دا کسان هم دوی دي پوره کامیاب. درود شریف وي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على مالي وولدي واهلي، بسم الله على ما اعطاني الله ربي لا اشرك به شيئا. الله اكبر الله اكبر واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مارد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله مخبل مقرب بندگان جوړ کړي. یا الله تعالی زموږ په زړونو کې د دنیا محبت پر تیاګ لري کړي، د مال محبت پر تیاګ لري کړي، د شهرت محبت پر تیاګ لري کړي. یا الله تعالی خپل یو محبت زموږ په زړونو کې داخل کړي. یا الله تعالی د دې قران مجید د برکته استا عظیم کتاب دی. یا الله تعالی د دې حق موږ په صحیح طریقې سره ادا نه کو، څنګه چې حق ته، څنګه چې د اوریدو حق ته، د لټیم ورکولو حق ته. یا الله تعالی د دې فضائل په دې ټولي محله باندې کړي، د دې برکات په دې ټولي محله باندې کړي. یا الله تعالی خپل کلام د وجینا، یا الله تعالی د چا څه قسم شرعي حاجات دي غیب و خزانو نه حل کړي. سب بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نافعه ورته نصیب کړي. سب په بادشاہي دي مغفرت ورته نصیب کړي. چا چا د دعاګانو ویلي حاجتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله تعالی د قران مجید برکات د موږ ته نصیب کړي. یا الله تعالی د قران مجید د برکت ده. یا الله تعالی د چا څه قسم شرعي حاجات دي د غیب و خزانو نه پوره کړي. یا الله تعالی خپل د کلام د برکته زموږ ملک پاکستان کې امن راولي. یا الله تعالی د امن گهواره جوړ کړي. یا الله تعالی هر قسم شرورونه زموږ ملک محفوظ وساتي. زموږ مدارس، زموږ جماعتونه، اهل مدارس، دارنګي سمره فوج دی د پاکستان د حفاظت لپاره ولاړ دی، سمره عمل ده. یا الله تعالی د ټولو حفاظت نصیب کړي. یا الله تعالی د ټولو حفاظت نصیب کړي. یا الله تعالی د خپل کلام د وجینا په پورا پاکستان کې یا الله تعالی امن راولي. یا الله تعالی د فتنګرو د فتنو دا ملک محفوظ وساتي، دا عوام محفوظ وساتي، دا علما محفوظ وساتي، دا سرکار محفوظ وساتي. یا الله تعالی چا د دعاګانو ویلي حاجتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब।